بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأزلهما الشيطان پس اخیول دیدار للشیطان عنها لدغ جنتنا فأخرجهما پس راوی ویستل دا دوارا مما دا حالتنا کانا فیه چودا دوارا پہائی کی وَكُلَّ مُنْغَوِي اهبطوا كسشي بعضكم لبعض بعد استاسو دفار دبازو عدو دشمنان بوي ولكم في الأرض او استاسو دفار پزمككي مستقر زيد او سيدو دي ومتاع او فيدا غستل دي الى حين تريو وقت پوري فتلقى آدم پس دکڑلی آدم علیہ السلام من ربه دخپل ربنا کلمات یوسو کلمی فتابا پس اللہ تعالی مہربانی اکڑا علیہ پدباندی انہو هو التواب بیشک اللہ تعالی آدیر توبہ قبل ان کے الرحیم مہربان دے دا حضرت آدم علیہ السلام او دا بی بی حوانا غلطی وشولا چی دا کمی حبرنا منشی وغتنا وشو او دائی دا وجنا آدم علیہ السلام بی بی حوا دا جنت نراوتلو چونکہ دا غلطی کستن عمدن نوشوی آدم علیہ السلام نیر راغلی و یا اجتحادی خطاب وتوایو او یادا چې دیو نیک مقصد د حاصلولو د پاره دا غلطی وشوله او د شیطان د طرف نه قسمه قسم دروغ او قسمونه او قسمه قسم تعویلات ورته ورکړی شو دای د وجې نه دا کار وشو الله جل شانه له طرف نه تنبیه وشوه الم انهکما عن تلکما الشجرة وقل لكما ان الشیطان لكما عدو مبین څنګه چې آدم علیہ السلام بی حوا هغه میوه وخوړله فورا د الله جل شانه له طرف نه تنبیه راله چې ما تاسو دواړه نوې منی کړي چې دا ونې له بخوالم نه دا به نه خورئ او ما راته نه ویلي چې دا شیطان ستاسو له دواړو ازلي دشمن دی او ښکاره دشمن دی چې هغه تا ته سجده قدرې ونه کړه ستا د وجې نه هغه مردودم شو نو تا د هغه خبره ومنله چونکہ غلطی شوی و بہرحالو آدم علیہ السلام بی بی حوا دوڑ اللہ جل شانہ طرف تا متوجہ شو ندامت اختیار کو شرمندگی اختیار اکڑا او جڑاو فریاد اللہ جل شانہ توقو چونکہ دا آدم علیہ السلام سے زیاد قصور نو ندی وجنہ دا اللہ جل شانہ طرف نا مہربانی رالا او د توبې کلمات آدم علیہ السلام ته القا وکړی شو الهام ورته وشو پړه کې الله تعالی وایي دا کلمات وایا چې دای په ذریعہ سره ستا توبه قبول شي او دواړو په شریک باندې توبه وباسله سورہ اعراف کې دا ذکر دی دواړو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اقرار وکړي چې غلطی دا او شوی دا او تم باندې رحم وکړي اللہ جل شانہ یہ توبہ قبول کړه او اللہ تعالی ته مهربانی په آدم علیہ السلام باندې وشوه دې کې یو پیغام دی د آدم علیہ السلام تمام اولاد ته چې غلطی کېدل دا د ولایت سره منافی نه غلطی د انسان نه کېدی شي د لوی لوی کاملینو نم غلطی وشي د لوی لوی نیکانو بزرگانو نم غلطی کېږي یا د عام انسانانو خو بخامخا غلطی کله غټي او کله واړو کله خطانو کله کستنو نو غلطی کېدل دا دونه غټه خبره نه ده او دا غلطی نه پس غلطی ته غلطی نه ویلو دا ډېر د نقصان خبره ده چې انسان نه ګناه وشي خطا وشي غلطي وشي
نو پای باندې ودرېږه او تاویلات او توجیهات مه پیش کوه. ته به الله تعالی ته څه خپله صفایي پیش کړې. الله جل شانو په عام انسانانو مه قیاس کړه چې د دروغو تاویلات به وکړې او بانې به وکړې. الله تعالی ته ستا د ذهن، ستا د نیت او ستا د هر څه پته ده. نو د الله جل شانو ته خپله صفایي مه پیش کوه او ښه خبر ده چې انسان توبه وباسي او خپلې غلطۍ ومني چې بس دې خطاوار یم او قصوروار یم او دا غلطۍ زما نه شوي دي. او هېڅ قسمه توجیه په ذهن کې نه دي راوستل پکار چې ما خو په دې اراده کو، ما خو په دې اراده کو. آدم علیه السلام یو تاویل نه پیش کړی چېرې چې زما مقصود دک و، زما خبره دا وه چې نو بس دې غلطي شوې ده او الله جل شانه ورته بیا مهرباني وکړه. نو ابن آدم ته دا پیغام دی چې غلطۍ به ستاسو نه کېږي لکه د آدم علیه السلام نه وشوه، ستاسو نه به هم کېږي به. و د آدم علیه السلام طریقه اختیار کړئ او معافي غواړئ د الله تعالی نه. او چې کله معافي وغواړئ نو الله جل شانو به صرف توبه نه قبلي و سره به مهرباني وکړي په تاسو باندې. انه هو التواب الرحیم وی الله جل شانو صرف د آدم علیه السلام د بیبي حوا توبه قبول نه کړه، توبې نه پس مهرباني مو شوله، یعنې هغه ولایت او مقامات او هغه مو ته الله تعالی ورکړلو. فازلهما الشیطان، پس وښیول دې دواړو لره شیطانو. دې نه معلومیږي دا چې آدم علیه السلام نه خطا شوې ده، قصدن غلطي یې نه ده کړې. عنها په سبب د دغه ونې سره چې د کمې ونې د خوراک نه منع کړی شوی و، یا عنها د جنت نه. فاخرجهما، پس دا دواړې راوباسلو. نسبت مجازي دی، راوباسلي الله تعالی دی د جنت نه. شیطان بسو آدم علیه السلام بیبي حوا به راوباسي، ولیکن سبب یې شیطان ګرځېدلی دی ځکه فاخرجهما وی، ورنه فیصله خو د الله جل شانه شوې ده. فاخرجهما، پس راویستل دا دواړه مما د هغه ځای نه یا د هغه حالت نه کانا چې و دا دواړه فیه پای کې. وقلنا مونږ وی اهبطوا بعضکم، چې څنګه غلطي وشوه نو د هغې اثرات هم ظاهر شو. سورة الاعراف کې دي چې کله دا میوه دي وخوړله نو د آدم علیه السلام او د بیبي حوا د بدن نه هغه جنتی لباس پریوتو، نو دواړه بغیر د کپړو شو. نو آدم علیه السلام بیبي حوا دواړه شروع شو وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، د جنت پاڼې یې راغستې او په ځان پورې مږلې چې دا ستر عورت وکړو. دا حیا د انسان فطرت او طبیعت دی چې انسان کې به حیا وي او پرده به وي، ورنه جنت کې چا نه پرده کوله. لیکن دا د انسان فطرت او طبیعت دی چې دی به بې حیا بني، دی به حیاناک وي. نو آدم علیه السلام بیبي حوا په باندې پاڼې لګولې چې ستر عورت وشي، او بیا د الله جل طرف تنبیه راله الم انهکما عن تلکما الشجرة واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. او بیا ویل شو اهبطوا بعضکم، دا اهبطو هو د توبې د قبلېدو نه بعد دی. دی توبه وباسله، توبه قبوله مو شوه. او چونکې د آدم علیه السلام تشکیل د دنیا دپاره شوی دی، پیدا شوی د خلافت دپاره دی، دنیا ته تلل خو ضروري دي. توبه په خپل ځای باندې قبوله شوې ده، خو دا نه چې بیا واپس جنت کې اوسېږئ، ځکه دنیا کې به خلیفه بیا څوک وي. نو اهبطو کوز شئ بعضکم لبعض عدو، دنیا ته روان یې خو یو څو خبرې ذهن کې کېږي، ذهني طور باندې ځان تیار ساتئ. بعض ستاسو دپاره د بعضو به عدون دشمنان به وي، تاسو خپلو کې به دشمنۍ هم کوئ، نفرتونه به هم کوئ، بغض او حسد به هم کوئ. دا به وي، یا به شیطان تاسو سره دشمني کوي، یا د شیطان اولاد به تاسو سره دشمني کوي، او یا دا چې انسانان به خپلو کې دشمني کوي. څنګه چې آدم علیه السلام دنیا ته راغی او د اولاد سلسله شروع شوه، نو لومړني کال باندې چې کوم د آدم علیه السلام یو زوی او یو لور پیدا شوي دي، قابیل او دغه خورو، او بیا ورپسې بل کال حابیل پیدا شوی او دغه خور پیدا شوې ده. او قانون د آدم علیه السلام په شریعت کې دا و چې په کم کال به هلک او جینۍ پیدا کېدل، دا به سکر او خورو، د دې به خپلو کې نکاح حرامه وه. او بل کال د بل بطن نه به چې کوم اولاد پیدا شو نو دی به مخکني بطن والا سره نکاح کو.
د قابیل به د حابیل هور سر نکاح کی او حابیل به د قابیل هور سر نکاح کی او دای د وجه نه قابیل او حابیل قتل کو. نو هغه مخکې نه الله جل شانه ویلي آدم علیه السلام ته چې دنیا ته روانې خو دا خبرې به وي، هلته به قتل و غارت به وي، هلته به حسد وي، هلته به څوک د څه وجې نه څه به کي. د دنیا ماحول ځان لري او د جنت ماحول ځان لري. بعضکم لبعض عدو، بعض ستاسو دپاره د بعضو به عدون دشمنان به وي. عدا یا عدو عدول منډه وهلو ته وي. دی دشمن ته عدو ولې وي؟ دیم ستا د ضرر دپاره منډه وهي او کوشش کی. عدون دشمنان به وي. ای متعادینا، تاسو به خپلو کې یو بل سره دشمنۍ کوئ. ولکم فی الارض مستقر، او ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر استقرار دی. استقرار قراری نیسل، یو ځای کې پاتې کېدلو. مستقر یا مصدر میمی دی پاتې کېدل، او یا په معنا مکان و استقرار زید اوسېدو دی. لکم یو وی ځمکه به اصل کې د انسان دپاره پیدا شوې ده او ستاسو دپاره، یعنې ستاسو نه علاوه به حیوانات هم په ځمکه اوسېږي، ستاسو نه جنات هم په ځمکه اوسېږي، او مقصود ګورې تاسو یې. ولکم فی الارض مستقر، نو ستاسو دپاره، او لکم یې مقدم کو خاص ستاسو دپاره په ځمکه کې اوسېدل دی او ځای د پاتې کېدو دی. نو ومتاع الی حین، او دا نه چې ګنې ابدالآباد دپاره په ځمکه کې اوسېږي به، نه د یو خاص زندګۍ پورې. ومتاع او فایده اخیستل دي. متاع هر هغه فایدې والا څیزو، که د خوراک او څښاک دی او که هغه لباس دی او که هغه نور فواید دي د انسان دپاره. متاع ای تمتع بالعیش، د ژوند سامانو او ضروریاتو. ومتاع او فایده اخیستل دي او الی حین تر یو وخته پورې. دا فایدې به ټول عمر نه اخلې. الی حین مراد الی الموت، د مرګه پورې، او یا تر قیامته پورې. نو دا آدم علیه السلام ته په روانه کې ویلی شو چې همیشه لپاره دنیا کې به نه یې. یعنې آدم علیه السلام خفه خو وکړه جنت پسې، د جنت غونډه کې ښکلي ماحول او ښکلې ځای او دلته نو رخصتي ده. نو ورته ویلی شو لږه مسافري د دنیا کې وکړې، بیا به واپس راځئ، خیر دی. خلک چې یو جوان بار ځي بار ملکونو ته خفه وي، سړی خو څو کاله دي بیا به واپس راځي کلي ته. دارنګې چې دنیا ته لاړ شه ته ګټه وټه وکړې، اعمال وکړې، تیاری وکړې، هلته کې بیا واپس د خپل ځای ته راځې د همیشه لپاره. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت خو د مؤمن مال دی اصل او د وراثت مال دی. لکه آدم علیه السلام لومړني وخت په جنت کې تیر کړی دی، د اولاد به جنت ته به ځي. انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون. نو دا دنیا چې دا د کروندې ځای دی، ځای به جنت ته بیا. نو متاع الی حین، واپس به راځئ دې ځای ته جنت ته، هلته به لږ غونته کې فایده هم حاصلوئ او لږه زندګي به هم تېروئ. فتلقا آدم، کله چې د آدم علیه السلام نه دا غلطي څنګه وشوه او تنبیه د الله طرف نه راله، نو آدم علیه السلام بی حوا دواړه الله جل شانه ته متوجه شو، معافي تلافي جړا او فریادو. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې فتلقا کې د دې فانه دا معلومیږي چې د غلطۍ او د توبې منځ کې ډېره زمانه نه تېره شوې، او معلومیږي دا چې دا توبه بره قبوله شوې ده. دا نه چې ګنې دواړه دنیا ته راغلي دي او بیا یې توبه ایستره. ځکه فا عربۍ کې د تعقیب مع الوصل دپاره راځي، یعنې یو کار فورا کولو او متصلا کولو. خو چې څنګه غلطي شوې ده او تنبیه راغلی ده، نو دواړه الله تعالی ته په توبه باندې شروع شوي دي، او ښه د زړه نه او د صدق دل مې توبه واصلې ده، او د الله جل شانه طرف نه بیا معافي فورا راله. نو معلومیږي دا چې په جنت کې دې دواړو توبه ایستره او بیا توبه قبوله شوې هم ده. خو چونکې تشکیل خو دنیا ته به کېده خامخا، د دې مطلب دا نه چې ګنې تاسو واپس جنت کې بیا اوسېږئ به، نم ځای به دنیا ته او توبه قبوله شوې ده. فتلقا، تلقي په عربۍ کې اصل کې د چا ملاقات ته تللو او هغه ته مخامخ کېدو ته وي تلقا. بخاري شریف کې روایت دی نبی علیه السلام د تلقي جرب نه منع کړې ده. پخوا زمانه کې به طریقه دا وه چې یو علاقې ته به قافله راتله د ساو سامان او تجارتو، نو دا تاجران و د کلي نه بار ووتلو، نو هغوی سره هلته کې په لاره کې جوړ توړ وکړو،
هغه قافلې والو ته به د کلي ریټ نو معلومو، نو دوی به تر کلي ریټ هغه کم یاد کو چې کلي کې خدا ارزان دي هم له ګران واخلو، ای ته به پته نه وه. نو دې تاجرانو به د هغې نه سامان غونډ هلته واغستو او بیا په خپل مرضۍ مطابق په کلي کې ګران خرڅو به. نو نبی علیه الصلاة والسلام د تلقي جلب نه منع وکړه، یعنې تاجران به د کلي نه بهر نه وځي چې په لاره کې ورته ناست وي او د هغې نه سودا والي، پرېږدئ چې قافله کلي ته راشي او هغې یې په خپلې منشا او د خپلې مرضۍ مطابق خرڅ کړي، هغې ته هم د ریټ پته ولګي او کلي ورته هم سامان ارزان میلو شي، دې ته تلقي ویلې کېږي. نو نبی علیه السلام د تلقي جلب نه منع کړې ده. د تلقي کې به څه وه، یو سړی به د کلي نه بهر ووته ملاقات ده او قافلې والا ته مخامخ شو. نو تلقي کې د چا ملاقات ته تلل او مخامخ کېدو ته ویل کېږي. دلته کې تلقا حاصل کړي آدم علیه السلام، یعنی آدم علیه السلام دې خبرې حریص و چې په څه طریقې سره داسې کلمات او الفاظ الله تعالی نه حاصل کما چې د هغې په ذریعې سره زه الله تعالی ته مخامخ شم او توبه وباسم. نو فتلقا پس زده کړلې او حاصل کړلې. څومره ناشنا ذات دی الله تعالی. آدم علیه السلام ته د توبې کلمات وښودلو چې دا ووایه راته چې معاف شي په دې په ذریعې سره. مقصود انتقام نو، مقصود هغه الله تعالی رحمت و، ځکه ورته کلمات وښودلو. فتلقا پس زده کړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا، دا رب د طرفنا. دلته یو څه د بیبي حوا ذکر ونه کو، صرف د آدم علیه السلام ذکر وکړو. ولې بیبي حوا توبه نه دی استیستو، دواړو توبه ایستې ده او سوره اعراف کې دواړو ذکر دی. قالا ربنا، دواړو وی الله تعالی ته یاله زموږ نه غلطي شوې ده، او دلته د آدم علیه السلام ذکر وکړو. نو اصل کې ذکر د آدم علیه السلام دی او تبعا ورسره بیبي حوا هم داخله ده. دا قرآن کریم انداز دی، اکثر د سړو ذکرو کې او ښځې ورسره شاملې وي. نو آدم علیه السلام سره د بیبي حوا دواړو من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې، کلمات جمع د کلمتون د خبرې ته وي، د خولې نه چې کومه خبره ته کلمه ویل کېږي، یو څو کلمې. یعنې الله تعالی ورته څه ډېر اوږد مضمون چې دا مضمون ووایه نو بیا باندې معافي کېږي، یو څو خبرې ورته وښودلې مقصودو. او فتاب علیه، آدم علیه السلام هغه کلمې زده کړې، هغه یې ووې او دا الهام او القا آدم علیه السلام ته وشوه. یعنې د آدم علیه السلام په اړه کې الله تعالی دا کلمات واچو چې دا ووایه. هغه آدم علیه السلام په خپله هم ووې او بیبي حوا علیه السلام هم ووې. نو د هغې د وجې نه فتاب علیه، تاب یتوبو لفظي معنی رجوع کولو، د تاب نسبت الله تعالی ته هم کېږي او بندګانو ته هم کېږي. چې کله بندګانو ته وشي نو معنا یې دا چې د ګناه نه رجوع کولو او د الله تعالی نه معافي غوښتلو، او چې کله نسبت الله تعالی ته وشي نو بیا یې معنا کېږي رجوع بالرحمتو، چې الله تعالی مهرباني وکړي او توبه قبوله کړي د بندګانو. د تاب نه وروسته چې علا راشي نو معنا یې توبه قبلولو، او د تاب نه وروسته چې الی راشي نو معنا توبه ایستلو. نو فتاب علیه، الله تعالی توبه قبول کړه ددو، یا رجوع پر رحمت سره وکړه په د باندې، او فتاب الیه د توبه وست الله تعالی ته، رجوع وکړه الله تعالی ته. فتاب علیه، پس الله تعالی رجع علیه بالرحمت، الله تعالی مهرباني وکړه علیه په د باندې، یعنی توبه ولا قبول کړه. او دا کلمات سو دلته هغه خبره ذکر نو چې کم کلمات آدم علیه السلام وې. نو جمهور مفسرین حضراتو لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ټول حضرات وی چې دا سوره اعراف کې چې کوم کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دا کلمات وی. ربنا ظلمنا، اے رب زمونږه موږ زیاتی وکړو او په خپل ځانو باندې موږ زیاتی وکړو، په خپل ظلمنا انفسنا او ان لم تغفر لنا وترحمنا، او کته موږ باندې رحم ونکړو، موږ ته باندې موږ مهرباني دې موږ باندې ونکړه، لنكونن من الخاسرین، موږ به تاوانیانو نشو. دا کلمات په شوق سره او په جذبې سره او د زړه نه وي، بس الله تعالی فتاب علیه مهرباني وکړه په د باندې. اګوره په دعا کې ربنا ویل پکار دي،
دا ربنا اسم اعظم دی ځکه آدم علیه السلام بی بی حوا دواړو ربنا ووی. د سوره آل عمران په اخره کې ربنا ربنا 15 پیری راغلی دی، دعاګانې را روانې دي. د دې معلومي ده چې دا اسم اعظم دی، د الله تعالی غلوی نوم چې دای په ذریعہ سره دعا وشي الله تعالی ضرور قبلي. نو دعا کې همیشه ربنا ویل پکار دي. او ابن مسعود رضی الله عنه دویم کول داري چې آدم علیه السلام بی حوا دا کلمات ویلو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا کلمات آدم علیہ السلام او بی بی حوا وی. الله تعالی حمد و ثنا وکړو، پاکی بیان کړه، تعریف وکړو او الله تعالی لوی شان بیان کو. او داینه پس وی چې الله ما په خپل ځان ظلم او زیاتی کړی دی، الا ما ته بهانه وکړه ستانه اله بل څوک بهانه کوونکی نشته دی. او دای د وجه الله تعالی معافي وکړه. او دریم کول داري روح البیان او روح المانی او تفسیر قرطبی دریوالو لیکلی دي چې دا آدم علیه السلام رایات شو تا ناغه د نبی علیه السلام نوم واغستو او دا په نوم سره الله تعالی ته سوال وکړو چې الله د نبی علیه السلام د فتوفیل ماته معافي وکړي. الله جل شانو تاسو کو تا نبی علیہ السلام سے پیجنې څنګه؟ نو آدم علیہ السلام فرمایلو چې الله کله تاسو پیدا کړم او تا ما کی روح واچو، ما چې برکتو په عرش باندې ما لا اله الا الله محمد رسول الله کلمات مندلو. زه پوه شوم چې دا نبی علیہ السلام څوک شخصیت دی چې الله یې خپل نوم سره دا نوم یو ځای کړی دی. الله تعالی فرمایل او دا واستا په اولاد کې وی اخرانی نبی بوي. دای د وجنا الله جل شانو آدم علیہ السلام ته معافي وکړه. حاکم په مستدرک کې او امام طبرانی په معجم الصغیر کې او ابو نعیم په حلیۃ الاولیاء کې دریوالو لیکلي دي چې آدم علیہ السلام دا دعا وکړه چې اسالک بحق محمد ان تغفر لي. استانه سوال کوم د نبی علیہ السلام په توفیل او په حق باندې ما ته بهانه وکړي. او الله جل شانو بیا ته بهانه وکړه. زموږ فقها کرام رحمه الله هغه به حق النبی ویلو نه منع کړی دا. نه دا څه دعا ورکړي چې د نبی علیہ السلام په حق باندې ما ته هغه معافي وکړي، دا څه ونه وایو. بیا آدم علیہ السلام ولي ویلي دي خبردار چې حق په دې معنی غستن لري پکارو چې ګنې الله تعالی باندې چا حق ته یا ګنې لازم دي. الله تعالی هیڅ حق نشته، نه په لازم شته. او الله تعالی په خپل ځمانه په خپل باندې خبرې هغه حق ګرځولې دي، یعنی الله تعالی په خپل په ځمانه لازم کړی دي. نو په دغه معنی سره ویل شي. لکه بخاری کې روایت ده نبی علیہ السلام فرمایي من آمن بالله ورسوله واقام الصلاة وصام رمضان حقا علی الله ان يدخله الجنه. چا چې په الله باندې ایمان ورو پیغمبر باندې مونږ یو کو روزه ونیسلا الله تعالی باندې دا خبر لازم ده چې دا به جنت ته داخلي با. کله هجرت کړی وي او کنه یا په هغه علاقې کې پاتې شوی چې کومه علاقې کې پیدا شوی دی. نو په دا روایت کې چې صحیح روایت ده حقا علی الله ان يدخله الجنه. باقاعده نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی باندې لازم ده. لازم په دې معنی ده چې الله تعالی په خپل پزن لازم کړی دا ورنه چا په لازم کړی نه را. ځکه لزوم هو هغه ذات براوړي چې چا باندې اوچت وي او الله تعالی نه سو کوچت ذات شته نه. بهر حال نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام داسې کلمات ویلي دي چې دای د وجه نه الله تعالی په مهرباني وکړه او توبه قبول شوه. انه هو التواب الرحیم، بشک الله تعالی هو التواب ډیر توبه قبلونکي. تواب مبالغه ده، الرجاع ډیر رجوع کوونکي پر رحمت سره. یعنی دا د الله تعالی شان دی چې څوک هغه ته توبه وباسي او معافي غواړي نو الله تعالی بیا ډیره زیاته توبه قبلي. او داسې قبلي چې مکمل خیری ولا ختم کی دا ګناه او صرف توبه نه قبلي. الرحیم وسره مهربانیم کی، رحیم مبالغه را ډیر زیات رحم کون کې دی. الرحیم کی بل انعام دی صرف توبه دل نه قبلي. د توبې د قبلي دون بعدو چې کوم نقصان شوی دا نقصان تیافی دلم کی الله تعالی وی مقام در کی چې څنګه انسان توبه وباسي. پس اوخر دې دان شیطان
دغه جنت نه پس راویستل دا دواړه د هغه ځای نه چې دا دواړه پای کې او موږ وی کوز شي تاسو بای ستاسو د پاره د بازو دشمنان بوي او ستاسو لپاره پزمکه کې زید اوسېدو دی او فایده غستلی تر یو وخت پورې پس دکړې له آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې پس الله تعالی مهرباني وکړه په د باندې بېشک الله تعالی چې ډېر توبه قبلونکي مهربان دی بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل منغوي اهبطوا كسشي منها دي جنتنا جميعا طول فإما يأتينكم اسكچر راشتا ستا مني زمان طرفنا هدن هدایت فمن تبع هدایا پس چاچی تابداری اکڑا دا هدایت زما فلا خوف علیہم پس نبوی سیرا پا دیبان دی ولا هم يحزنون او نبدی غم جن کیگی والذین کفروا او آکسانو چی کفر یوکڑو وکذبوا بآیاتنا او دی درو جن اگرن آیتنا زمونگا اولئک اصحاب النار دا کسان چی دی خاوندان دور دی هم فیها خالدون دیوا پدی کی ہمیشوی آیت مبارکہ کے بیان دے کہ کله د حضرت آدم علیہ السلام توبه قبول شوا او د بی بی حوا علیہ السلام دوالو ته حکم وشو چې زه دنیا ته د جنت نه کوزیږي انې توبه هو قبول شوا او چونکه ستاسو پیدایش د دنیا د پاره شوه دی او پس مکه به خلافت قائم وي دای د پاره دا ضروري چې تاسو د دنیا ته لړ شئ او الته خلق بیا جوړل شي یو به هغه خلک چې هغه هدایت قبول کی ایمان وروړي او دویم به هغه خلک چې هغه هدایت قبول نکي د الله د آیاتونو به انکار وکي ندیر پاره به جهنم وي گویا کہ آدم علیہ السلام ته ویل شو چې ستا اولاد به تر قیامت پورې دوه قسم وي یو به مؤمنان وي هدایت یافته به وي او دویم به کافران وي هغه د جهنم ته به ځي. حضرت آدم علیہ السلام او بی بی حوا دواړه دنیا ته راکوز شو. د دې دواړو د راکوزۍ دا د غضب او د انتقام سبب نه دی او نه ذریعه ده او نه د غضب او د انتقام په حالت کې راکوز شوي دي. دواړه خو په عزت سره راکوز شوي دي ځکه چې توبه بره قبوله شوې ده او د هغې نه پس دي خو په خوشحالو باندې په عزت سره دنیا ته راغلي دي. حضرت آدم علیہ السلام تاریخ دمشق او حاکم په مستدرک کې او شاه عبدالعزیز محدث دهلوی په فتح العزیز کې فرمایي چې آدم علیہ السلام په هندوستان کې راکوز شو او علامه ثابت البنانی رحمه الله دا تابعی دی او د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی. هغه وی چې آدم علیہ السلام په سرندیب کې راکوز شو. سرندیب دام د هندوستان ایسوا زمانه کې په هند کې راکوز شو او حضرت حوا علیہ السلام په جده کې راکوز شو. دی جدی ته جده ځکه وی چې جده په عربی کې نیات وی او آدم علیہ السلام په جده کې راکوز شوی دا او دا بیا په جده کې وفات شوی دا ځکه ته جده ویل کیږي. او شیطان لعین چې دی د بصری نخوا کې ملیسان یو ځای دی په ملیسان کې راکوز شو. ابلیس مخ کې راکوز شوی دی او آدم علیہ السلام او بی بی حوا رستو راکوز شوی دی. آدم علیہ السلام د حج په اراده باندې چې کله مکې مکرمه ته لاړو د عرفات په میدان کې یوم عرفه
د لوی اختر نه مخکنی چې کوم د عرفه ویل کیږي په دغه ورځ د دواړو ملاقات شو په عرفات میدان کې. د دې نه پس د حضرت آدم علیه السلام بی بی حوا دی بیا لاړو موصل ته، او موصل کې بیا جودي غر، په جودي غر کې دننه غارو پای کې دی رهایش اختیار کړو. او تاریخ دمشق لیکلی دی، ابن عباس رضی الله عنه اقوال را نقل کړي دي چې حضرت آدم علیه السلام د هندوستان نه پیدل 40 حج کړي دي. ممکن ده چې دلته راغلی پاتې شوی دی، لیکن زیات تر زندگی د انسان په غار کې تیره شوې ده. بیا چې کله ورو نسل سیوا شو بیا دی ښکته راکوز شو. دا ابلیس د آدم علیه السلام نه مخکې راکوز شو. نو قرطبي لیکلی دی چې د ابلیس په ځمکه باندې کم حیواناتو دا ځنګلي دی راغونډ کړو او هغوی ته یې ووایي چې ستاسو دشمنان 2 کسان را روان دي چې په تاسو باندې به خلافت کې او تاسو به په خپل کابو کې اخلي، نو راتلو سره یې ختم کې. نو ځنګلي ځناور یې ویرولو، نو هغوی خپل مشر سپی کو کلبو دې کې چې حضرت آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. نو شروع کې آدم علیه السلام ډېر زیات یریدو. الله جل شانو جبرئیل علیه السلام راولېږه او آدم علیه السلام ته وی چې کله دا سپی ستا خواله راشي په سر باندې لاس راکاږه. نو دا سپی چې د آدم علیه السلام خواله راغی، لومړی حمله خو په شیطان کړې وه، ذهن سازي ولا کړې وه. یا چې آدم علیه السلام له په سر باندې لاس راکاږو نو د آدم علیه السلام تابعدار شو. تفسیر قرطبي لیکي د دې وجې نه دا سپی چې دا د انسان وفادار او تابعدار دی سوکې کی، ځکه چې آدم علیه السلام له په سر باندې لاس راکاږلی دی. خو دا کله کله چې دی په انسان باندې حمله کی او یا انسان ته غریږي او آوازونه ورته کوي او غاپي ورته، دا دغه شیطاني اثر دی. په دې حیواناتو کې کم حیوانات چې د آدم علیه السلام خواله رالو نو هغه د انسان د خوراک دپاره وګرځېدلو او انسان سره مانوس شو، لکه دا ګډ او بیزه او غوا وغیره. او دا کم حیوانات چې د آدم علیه السلام نه ویرېدلو او خواله رانلو نو دا وحشي شو، ځنګلي ځناور شو. دا ځنګلي ځناور د انسان نه تېښته کي، د هغې وجه دا ده چې د آدم علیه السلام نه وتښتېدلو. حضرت آدم علیه السلام چې دنیا ته راتو نو ځان سره 30 قسمه میوې راوړې، او په دغه 30 قسمه میوو کې څه میوې داسې وې چې د هغې دننه او بار دواړه خوړی شي، ظاهر او باطن دواړه. لکه څه میوې خلکو پټ هم خوري او دننه مغز هم خوري، او څه میوې داسې وې چې د هغې بار ایسه خوړی شي دننه ایسه نشي خوړی، هډوکي پکې دننه. او څه میوې داسې وې چې د هغې دننه ایسه خوړی شي او بار ایسه نشي خوړی. په دې کې یو قسم عجوه وه، دا آدم علیه السلام راوړې وه. دې سره سره آدم علیه السلام سره حجر اسود راوړو، دا تک سپین و د پیو په شانتې پړکېده به. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله فرمایي چې کله آدم علیه السلام دا حجر اسود راوړو او دی هلته کېښودو چې تر څومره ځای پورې دا وپړکېدو تر هغه ځای پورې حدود د حرم مقرر شو. او دې سره سره آدم علیه السلام همسام ځان سره راوړې وه. دا د موسی علیه السلام په لاس کې چې کومه همسا وه او بیا هم د معجزې کار یې کو، دا سره کې آدم علیه السلام ځان سره راوړې وه. دې نه علاوه آدم علیه السلام سره سندان راوړو، دا لواران چې په کار کې سندانو، دا آدم علیه السلام سره جنت نه راوړی دی. دې سره سره مترقه غټ سټکې ځان سره راوړو، او کلبتان انبور، په کم انبور به چې خلک ګرمه اوسپنه هغه نیسي، دا آدم علیه السلام راپټ کړي نه دي، دا باقاعده په اجازت سره آدم علیه السلام ته ورکړی شي او سره راوړي دي. آدم علیه السلام کان حراسن، دا زمیندارو، زمینداری به کوله. بیا آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو او چې کله اولاد یې 40,000 ته ورسېدو، 1000 سال د آدم علیه السلام عمر و، چې کله اولاد یې 40,000 ته ورسېدلو. دا روایت او تاریخ دمشق هم لیکلی دی،
او شاه عبدالعزیز صاحب هم په تفسیر عزیزی کې وی. نو آدم علیہ السلام په آخر عمر کې خبرې پرې خو دی. نو دې کې اولاد ته وی شیس علیہ السلام ته چې زما جنتی میوه تړکیږي. جنتی میوه انار دی. وی انار ته انار راوړې. اولاد یې غیر چاپیر خوارشو رواني وځي کې فرشتي را روانې وي. فرشتو سره ساو سامانو وی څه کوي؟ وی د آدم علیه السلام جنتی میوه تړل شوی دی. وی راځي بس موږ سره د راځي. اولاد را واپس شو فرشتي مخکې را رسیدلې وي. بیبي حوا علیه السلام چې کله فرشتي ولید نه خو پیژندلې د مخکې نه ناغزر آدم علیه السلام ته را نږدې شو. آدم علیه السلام الیک عنی یا خوښ زمانہ ستا د وجه نه خدا سراسر شوي دي جنت نه راغلی ما. او بیا فرشتي راغلي او د آدم علیه السلام نه روح قبض کړو. او دا ټیم کې چې کوم اولاد د آدم او 40,000 دا زامن او وسی کړوسی داسي او ټول ته وي یو ګوره چې مونږ ستو آدم علیه السلام سره. نو تاریخ دمشق لیکلی دی چې آدم علیه السلام نه روح قبض کړو. فرشتو ځان سره جنت نه کفن راوړو. آدم علیه السلام له غسل ورکو وغسلوه اغي آدم علیه السلام له غسل ورکړو. وکفنوه او به آدم علیه السلام له کفن ورکو. وحنتوه او آدم علیه السلام له خوشبو لګولا. والحدوا له قبره او فرشتو ول په خپل قبر وکنهستو لحد ول جوړ کو. او آدم علیه السلام جبرئیل علیه السلام جنازه وکړه او په جنازه کې سلور تکبیر پیوي. دا روایتوم تاریخ دمشق راغسته. سلور تکبیر په حضرت آدم علیه السلام باندې وي. او دای نه پسې مسجد خیف سره دا مکه مکرمه کې دی. الته کې د حضرت آدم علیه السلام تدفین یو کو دفن کو. او د دین بعد جبرئیل علیه السلام شیس علیہ السلام و دا نور اولاد تووی چې هذه سنت ابیکم دا هذه سنت موتاکم ستاسو د مړو طریقه بم دک کوي. چې بیا تاسو خپل مړی لامبوي کفن ورکوي خوشبو ول ورکوي او قبر ول کنه او تدفین کوي. چې کومه طریقه تاسو ولیدا او مونږ وکړه آدم علیه السلام سره هذه سنت موتاکم دا وساسو مړو دغه طریقه بوي. حتی بیبی حوا علیہ السلام وروزی پا آدم علیہ السلام باندې غم وکړو. او محمد بن اسحاق هغه فرمایي چې فرشتو حتی شیس علیہ السلام سره تعزیت وکړو د آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام مسجد خیف سره الته کې دفن شو. بیبی حوا علیہ السلام هغه په جده کې وفات شوی ده. یا د آدم علیه السلام سه اولاد په غر کې اوسېدو. دا حابیل چې دی د حابیل اولاد په غر کې اوسېدو. او قابیل چې کله هغه قتل شو نو د قتل نه بعد یې وتښتېدو او دی لاړو یمن ته. دی په یمن کې اوسېدلو. د قابیل په اولاد کې دا ګناهونه بیا شروع شو ځکه پلار یې غلط کار وکړو. نو په اولاد کې دا بې حیایي او زنا او نور خبرې ترې الته بیا شروع شوې. آدم علیه السلام چې کله وفات کېدو نو دا نور اولاد یې پویه کړو چې تاسو به د قابیل اولاد سره او قابیل سره به غم و حادي نه کوئ او نه به سره تعلق ساتئ. لیکن وروستو بیا چې دې منځ کې هغه رشتې ناتې شروع شي نو سلسله بیا شروع شوه. فرمایي قلنا اوی مونږه اهبطو کوز شئ. بیا راغی اهبطو کوز شئ. مخکې اهبطو ویلو وی تکرار د پاره تاکید دی او توهم ختم کو. چا به چې توبه قبول شوه نو آدم علیه السلام به بیا په جنت کې پاتې کېږي به اوسېږي به. ځکه عام طور چې کله معافي تلافي وشي نو خلک بیا هغه پوسټ باندې برقرار شي. وی آیا آدم علیه السلام به بیا په جنت کې وي او بیبي حوا بیا به هلته کې وي؟ وی نه، معافي مو شوه تلافي مو شوه هر څه ختم شو. خو خیر د آدم علیه السلام پیدایش چونکې د ځمکې دپاره شوی د جنت ته خو به ځي خامخا.
خو که مخکې بغیر توبې راغلی وي نه به ځان له راتللو او ځان له راتلل دي. د توبې نه مخکې راتلل به د انتقام او د غضب به وو، خو چونکې توبه بره وشوه او معافي مو شوه نو اوس دا دنیا ته راتللو دا د یو اهم کار دپاره دی، د خلافت دپاره، او خلیفه یو ناشنا شان لري، دا د غضب او د انتقام راتلل نه دي. نو کله مونږ ووایي د کومو خلکو په ذهن کې چې دا خبره پرته ده یا دا خبره مشو چې آدم علیه السلام د ګناه د وجې نه راغلی دی، دا خبره غلطه ده. دا په یو شان سره راغلی دی، په عزت سره راغلی دی، په احترام سره راغلی دی، او د خلافت او د امورو سنبالولو راغلی دی، او د الله جل شانه د طرف نه نائب دی او خلیفه دی، په یو عزت او په حیثیت سره راغلی دی. اهبطوا کوز شئ، یا دا چې تفسیر قرطبي لیکي چې دا اول ځل راتلل د جنت نه اسمان ته او دا د اسمان نه ځمکې ته دي. منها دی جنت نه جمیعا ټول، جمیعا حال د ټول بځئ، یو تن به بره نه پاتې کېږي به، یعنی که شیطان دی او که بی بی حوا علیه السلام دی او که آدم علیه السلام دی. اولاد د آدم علیه السلام په جنت کې بالکل نه دی شوی. هر څومره زمانه چې آدم علیه السلام او بی بی حوا جنت کې تیر کړي هلته کې ردي اولاد نه دی شوی. یو روایت کې راځي چې آدم علیه السلام بی بی حوا د ماسپښین او د مازدیګر عمره ټیم په جنت کې تیر کړی دی، خو دا چې هغه د حساب سره د هغه دی چې د کلونو کوم حساب دی په هغه حساب سره دی د ماسپښین او د مازدیګر عمره ټیم په جنت کې تیر کړی دی. فإما یأتینکم، اوس که چې تاسو دنیا ته ولاړ شئ په دنیا کې به خلک دوه قسمه وي. فإما یأتینکم، پس که چېرې راشي تاسو ته، یعنې راځي خو به خامخا، دا نه چې راتلو کې شک دی، راځي به خامخا. مني زما طرفنا هدن هدایتو، د آدم علیه السلام په خپله نبیم دی، آدم علیه السلام په خپله نبیم دی، لومبنی انسان نبیم راغلی دی. یعنی دا نبوت دومره ضروري دی دنیا دپاره، د نبوت د تعلیماتو نه بغیر انسان نه دی، انسان بیا حیوان دی. د نبوت د تعلیماتو نه بغیر انسان زندگی نشي تیرولی، ځکه لومبنی انسان الله تعالی نبی جوړ کو. نو آدم علیه السلام راتلو سره د آدم علیه السلام تر وفاته پورې دنیا کې شرک او کفر نو، البته ګناهونه موجودو، مطلب دا بغض او حسد او قتل و غارت او درو دا خبرې وي، لیکن شرک او کفر نو د آدم علیه السلام په زندګۍ کې. فإما یأتینکم، پس که چېرې راشي تاسو ته، مني زما طرفنا، خطاب تمام بنی آدم ته دی چې راشي تاسو ته زما طرفنا هدن هدایتو. ګوره مني وي، هدایت به هغه چې د الله له طرف نه وي، د اسمان نه راغلي، دا نه چې خلک راغون شي خپلو کې به هدایت جوړي به. هدایت د انسانانو جوړ شوي قانون ته نه ویل کېږي، هغه چې آسماني قانون به هدایت وي. فمن تبع، هدن څه شی دی؟ هدن یا نبی دی یا کتاب دی او یا دواړه دي. بعض اوقات نبی راشي کتاب ورسره ني، بعض اوقات کتاب راشي، بعض اوقات دواړه وي. نو دا نبی هم هدایت دی او دا کتاب هم هدایت دی او دواړه هم هدایت دي. د نبی شاګرد هم هدایت دی. ډېر انبیاء کرام علیهم السلام د مخکني نبی او د مخکني کتاب د تعلیم دپاره راغلي وي، لکه بني اسرائیلو کې اکثر انبیاء کرام چې وو هغوی د تورات او د تعلیم او تبلیغ دپاره راغلي وو. فمن تبع هدایا، پس چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما، چې چا زما د هدایت تابعداري وکړه، هغه زمانه کې چې کم هدایت او کم شریعت موجود دی او د کم نبی زمانه ده، هم په هغې باندې ایمان وروړلو. فلا خوف علیهم، پس نه به یې څه یره په دې باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دې غمجن کېږي. خوف او حزن دا دواړه په دې باندې نه، نه په خوف وي او نه به حزن وي. خوف چېرې یرې ته وي، خوف مستقبل سره تعلق ساتي، یعنی د آینده باره کې تا ته د یو څیز یره ده چې داسې ونه شي داسې ونه شي، دا یره و دې باندې نه. خوف د آخرت د مرګ په ټیم کې یره و په دې باندې نه. د مرګ نه پس چې کوم مراحل دي، که قبر کې سوال جواب دي، که د محشر میدان دی، که پل صراط دی او که حساب کتاب دی او که سوال جواب او نور الله جل شانه مخامخ کېدلو،
نو دغه یره به دې سره نی ځکه الله راضي کړی دی بلکې هر ټیم اطمینانو یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه سیو ناشنا انداز کې فرشتي راضي دي انسان ته ډېر ښکلي په انداز کې ورسره خبرې کوي خو په اطمینان سره او بیا په عزت سره روان کی او فرشتي او بل سره تنافس کی او هلته هم د سره یرني نو خوب مستقبل سره تعلق ساتي دا مستقبل یره به دې سره نی او دارنګې ولا هم یحزنون او نه به دې غمجن کېږي د حزن تعلق ماضي سره دی دې سره به دا یاره چې دنیا کې رانه دا پاتې شو دغه رانه پاتې شو د دنیا په نعمتونو پسې به خفني چې دنیا رانه پاتې شوه ځکه هلته الله تعالی چې انسان تصور کي هغه د دنیا نه ډېر زیات بهتر او دایمي او پایدار دي دنیا هو هر یو نعمت عارضي دی او ناقص دی او د آخرت هر یو نعمت پایدار دی عمده دی او دایمي دی نو د آینده غم به ورسره مني او د تیر شوي غم به ورسره مني والذین کفروا د دې مقابله کې کوم خلکو چې کفر وکړو والذین کفروا او هغه کسانو چې کفر یې وکړو انکار یې وکړو کفر انکار ته ویل کېږي وکذبوا بآیاتنا او دې دروغجن وګڼل آیاتونه زمونږه آیاتنا معجزین کېدی شي آیاتنا دلایل د قدرت هم کېدی شي دلایل د قدرت ونه منلو معجزې ونه منل انکار وکړو دروغجن وګڼل تکذیب وکړو نو اولئک اصحاب النار دا کسان چې دي خاوندان د اور دي اصحاب جمع د صاحب ده او دا د صحبت نه دی او صحبت یو ځای کېدو ته وي مراد نه ملازمت دی یعنې دا خلک به اور سره لازم وي اور به دې سره لګېدلي دي به اور سره لګېدلي وي د یو بل نه به جدا کېږي نه اولئک اصحاب النار اے ملازموها اور سره به دې کلک لازم وي یو بل نه به لرې نه نږدې به یو بل ته وایي که عین اور به وي هم فیها خالدون دی با په دې کې همیشه وي لږ ساعت دپاره لږې زمانې دپاره نه د خلود دپاره دوام دپاره والذین کفروا یو جمع راوړو معلومیږي دا چې جهنمیان به ډېر وي هر زمانه کې اکثر کافران ډیر وي او مؤمنان کم وي وجه دا ده چې دا اصلي څیز کم وي او دا دیسي او بیکاره ډیر وي مؤمن سره اصلي سرمایه ده د مؤمنان کم او دا نور به ډیر وي معلومیږي دا شیطان خپل محنت کې ډیر زیات او قوي دی ډیر په اخلاص سره خپل محنت کې ځان ډیر خلک پیدا کو ځکه دی ویا تجدو اکثرهم شاکرین تاسو به ډیر شکر گزار نه مومئ آدم علیه السلام چې راکوزېدو دا خبره پاتې شوه نو آدم علیه السلام ډیر په عاجزۍ سره راکوز شو دا سر یې ښکته کړو لاسونه یې په زنګونانو ایښودي وو عاجزۍ کیفیت کې راغلو شیطان چې راکوزېدو دا لاسونه یې په تشو باندې داسې ایښودي وو په تشو باندې ایښودي وو بر یې کتلو او راکوز شو د دې وجې نه په مانځه کې په دې تشو باندې لاسونه کېښودل دا مکروه دي ځکه چې دا د شیطان علامت او تکبر علامت دی شیطان په دې طریقې سره دویمه وجه دا ده چې جهنم کې کله خلک ستړي شي نو دا ستړیوالي علامت به دی چې دوی به په دې تشو باندې لاسونه کېږي نو دا کیفیت او شریعت ته خوښ نه لمانځه کې دا مکروه دی اوی مونږه کوز شی تاسو د دې جنت نه ټول پس کچې راشي تاسو ته زما طرف نه هدایت پس چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما پس نه به یې سیاره په دې باندې او نه به دې غمجن کېږي او هغه کسانو چې کفر یې کړی دی او تکذیب وکړو د آیتونو زمونږه دا کسان چې دي خاوندان د اور دي دی به په دې کې همیشه وي بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون یا بنی اسرائیل اے زامنو د یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کے نعمتی اللتی زمان اغا نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړی پتا سو باندې واوفو او پوره کې تاسو بعهدی عهد زما
اوف بعهدکم زبا پورکم عهستاسو و ایایا خاص زمانا فرحبون پستاسو یریگے زمانا. ادی زینا خطاب خصوصی دے پا بنی اسرائیل باندے اللہ جل شانہو چکم انعامات و احسانات کریو پا دی رکو کے داغی اجمالی بیان دیں اور بیا تقریباً نیم سپارہ کے داغی با تفصیلی بیان کی. انعامات و احسانات و ددی پا آبا و اجداد باندی شویو. دلتا خطاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د زمانی بنی اسرائیل تا دیں کہ پتاسو باندې اللہ تعالی احسانات کرو. نو احسانات ردی پا آبا و اجداد باندی شویو او تذکیر دیتا کی یا دہانی دیتا کی. نو اصل کے آبا و اجداد باندې احسانات و انعامات دا گویا کی موجودہ بنی اسرائیل باندیم دی زکا چی داغی فوائد و ثمرات دیم حاصلولو. ستاسو مشران تا اللہ تعالی عزتون ورکلو خلافت و نبوت والا اللہ تعالی ورکلو او داغی فوائد ختم شوی ندی غدل توسم موجود دی. دویم دا کستاسو و مشران اللہ تعالی احسانات نوے کڑے او فرض کئی بندی عذاب راغی و ای ختم شوی نو تاسو بم ختم شوی. د لوط علیہ السلام قوم ختم شنو د قوم نسل کم نے. د صالح علیہ السلام قوم باندې عذاب راغی نو نسل ختم شو. پکمو قومونو چې عذاب راشي نسل ختم شي ویخ ختم شي. نو کچره فرق استاسو په مشران باندې عذاب راغلی وي نو تاسو بکم دی کې بیا موجود وي. نو دا پای باندې انعامات او احسانات دا غي بنیاد تاسو تم فیدی او ثمرات ور رسیدلو. فرمایا یا بنی اسرائیل اے زامنو د یعقوب علیہ السلام. بنین معنی زامن دلتا مراد تینا اناس او ذکور نارینا و زنانه دواړه دی. اے زامنو یعنی اے اولاد د یعقوب علیہ السلام. اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی. دا د عبرانی جبه لفظ دی. اسرا په ډیرو معنو راځي. یو معنی عبدو نو اسرائیل معنی عبداللہ. اسرائیل معنی عبد او ایل معنی اللہ. نو عبداللہ دا اللہ بندہ. ان انسان دا اللہ بندوی خدا خاص بندو دیر عبادت گزار او اطاعت گزارو. یا اسرائیل بمانے صفوت اللہ. صفوتن پسندیدہ او برگزیدہ خوخکڑے شوی چانکڑے شوی توی. دام دا اللہ تعالی پسندیدہ او خوخکڑے شوی بندو ځکه چې دیو ډیر لوی د انبیاء کرامو سلسله دنو چلی دا یعقوب علیہ السلام نا. او یا دا اسرائیل دا اسرا دا عربی جبی لفظ دے او پا عربی کی اسرا دا شپیت لو تویل کیگی. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اللہ جل شانہو نبی علیہ السلام دا شپی بوتلو دا مکی مکرمینا بیت المقدس تا نا اسرا د شپې تلو ته ویل کیږي. نو بیا اسرائیلو هغه بنده چې د شپې تلو اصل کې یعقوب علیہ السلام چې کله هجرت کو د ضرور عیسو یا عیسو دا د منځ کې مخالفت راغی. نو یعقوب علیہ السلام چې د علاقې نه تو نو د شپې روان شو ماماګانو لایان لچتو در شپې هجرت کړو سفر کړو ځکه ته اسرائیل ویل کیږي. دلته کې یا بنی اسرائیل وي دا یعقوب علیہ السلام باندې چې الله تعالی کوم انعامات او احسانات کړو نو دای تذکیر دی یا دهانی دا د موجوده يهودو ته او نصارا ته چې تاسو مشران څومره احسانات شوي دي. هغه آیات کې یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې اذکروا د ذکر نه دی. ذکر او ذکر ذکر په جبه باندې یادولو توي او ذکر پړک یادولو توي. اذکروا د دواړو نه کې دی شي په جبه باندې یاد کې او پړک یاد کې. په جبه یادول داري چې دا غیر تذکری وکي د الله د نعمتونو تذکرہ کول د عبادت دی او پړک یادول استحضار وکي
چې دا غي شکر ادا کې تاسو. نو اذکروا یاد کې دا اذکروا نعمتي التي وتوی دا الله انعامات را یاد کې. دا غي وجه دا ده چې دی په دې تمه او چې د آخرني نبی بم په بني اسرائیلو کې برازي. په بني اسرائیلو کې ډېر انبیا رالو. د موسی علیه السلام نه پس 4000 انبیا کرام علیهم السلام راغلي دي. نو په یو کتاب کې دا داوا نشته چې غني نبیان بغنیم خامها پدی کې ودا سي داوا الله تعالی نه دا کړي. نه چې یو نبی دا ویل دي چې هر یو نبی با د یعقوب علیه السلام په اولاد کې بخامخایي. لیکن د دې ډیرو انبیا او راتلل په یو خاندان کې داینه خود به خود یو داوا پیدا شو. بنی اسرائیل دا داوا کول بیا چې نبوت خو به زمونږ د خاندان یو حق ته او استحقاق دی، دا خو برازي نو بس صرف بنی اسرائیلو کې برازي. نو دا داوا دی خود به خود پیدا کړه چې تر اوسه چې یو نبی د بنی اسرائیلو نه علاوه نه دی راغلی، نه آخرانی نبی بم پدې کې راځي. چې کله نبی علیہ السلام بنی اسماعیلو کې راغی نو دی حسد شروع کو نبی علیہ السلام سره او بغض شروع کو. نو قرآن کریم ته اذکروا وی وګوره دا پتا سو الله تعالی لګ نعمتونه کړی دي. دا تروز سونه انبیاء کرام الله تعالی پتا سو کې را لګلی دي او څومره کتابونه تاسو له درکړي دي، نور څومره ظاهری او باطینی انعامات ور باندې کړی دي. نو کله الله تعالی یو نعمت په بل باندې وشو، د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې په یو شخصیت باندې وشو، نو دې کې حسد ولې پکار دی؟ د الله انعامات ولې پتا سو باندې سلګ دي؟ هغه کم از کم رایات کې شمیره کې نو شمیرلې نشي. په هر زمانه کې څومره انعامات پتا سو باندې الله تعالی کړی دي. نو آیا ولې هغه لګو سو چې تاسو نبی علیہ السلام سره بغض کوي او حسد کوي؟ په دم الله تعالی انعام کو احسان کو او د اسماعیل علیہ السلام په اولادم الله تعالی احسان کو. نو اذکروا یاد کې نو کله الله نعمتونو مرایات کړ په خپل ځان باندې او په خپل مشرانو باندې، نه چرېم چا سره حسد نه کوي. د حسد بهترین علاج دا دی چې کم انسان سره سا حسد پیدا شو او بغض پیدا شو، دی علاج سره داغه تذکری شروع کا، داغه ذکر خیر شروع کا، داغه ډیر ذکر کوا، ډیر تذکری کوا چې دا ښه انسان دی او دا ښه صفات والا دی او دا کمالات والا دی. نا حسد بستا ختم شي. داغه مناقب بیانول او کمالات او صفات بیانول، داغه اقرار کول او اظهار کول، دا د حسد د ختمېدو یو غټه سببم دی او ذریعم دی او علاجم دی. نو قرآن کریم ته وی دا د نبی علیہ السلام بارکه او د اسماعیل علیہ السلام د اولاد بارکه چې کوم حسد ستاسو پړونو کې روچت شوی دی، نو داغه علاج دا دی چې دا تذکری وکړي. ان دا الله جل شانو نعمتونه پتا سو چې څومره شوی دي، آپ جبم یاد کې او پړه کې مستحضار وکړي، بدا واستاسو علاج وشي. اذکروا یاد کې نعمتي التي زما اغه نعمتونه، نعمت اسم جنس ته قلیل او کثیر ډیر ته ویل کېږي. یو نعمت خدینا ان نعمت ار اغسیس ته وي چې داغي په ذریعہ سره انسان الله ته نږدې شو، نو دا نعمت ته. او که یو انسان د نعمت ته وي د الله نه لري شي، دا نعمت نه در پر زحمت بیا عذاب دی. چې دې په دغه سیس سره د الله نه لري شو، دا څنګه نعمت شو بیا؟ نو نعمتي التي زما ها نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړو احسان کړو پتا سو باندې. انعمت علیکم یووی ابن عاشور لیکي چې دې نه دا معلومیږي او روح البیان هم لیکلي دي چې دې د الله تعالی نعمتونه بالکل یې کړی وو، نه په جبه تذکرہ کول اظهار کو او نه پړه کې استهزار ساتلو. هغه د آبا او اجداد هغه تمام نعمتونه دي مکمل یې کړی وو. ځکه قرآن کریم ته یاد دهانی او تذکیر وته وکړو. نعمتي التي انعمت علیکم، او دا نعمتي چې څومره انعامات په دې باندې شوي دي هغه ټول وته ورياد کړو. اهل باطن چې کوم خاص خلق ته غي وي د الله جل شانو ناشنا انداز دی. بنی اسرائیل ته نعمتي التي انعمت علیکم، یذکروا یاد کې زما هغه نعمتونه چې تاسو باندې میکړي دي. او دی امت محمدیه ته چې قرآن خطاب کړی سوی وتا وی فذکرونی اذکرکم،
وی تاسو ما یاد کړئ د به تاسو یادوما. نو قرآن کریم دا نه چې فذکرو اے د نبی علیہ السلام امتا زما نعمتونه رعایت کړئ د به تاسو یادوما. د نعمتونو ذکر ورته نه کوي فذکرونی تاسو ما یاد کړئ نو اذکرکم د به تاسو یادوما. او بنی اسرائیل ته وی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تاسو زما نعمتونه رعایت کړئ. اصل کې بنی اسرائیل ته وی چې نعمت په ذریعہ سره منعم رعایت کړئ چې نعمتونو ته وګورئ نو منعم به تر یاد شي احسان کوونکې به تر یاد شي. که تاسو الله م ير کړی دی الله سره رشتہ ختم شوی ده تعلق ختم شوی دی او دی امت ته چې منعم یاد کړئ اذکروا منعم انعام کوونکې احسان کوونکې یاد کړئ نو چې هغه رعایت کړي الله ور باندې نعمتونه د تم در یاد کړي. نو اذکروا او انت وتیم فذکرونی اذکرکم د الله نعمتونه رعایت کړئ. واوفوا بعهدی او پورا کې تاسو عهد زما اوف بعهدکم اوفو پورا کې تاسو ایفا او وفا دا ضد د جفا دی. وفا معنی پورا کولو کامل کولو عهد عهد زما عهد پخته وعده ته ویل کېږي میثاق ته ویل کېږي زما عهد پورا کې. دلته مراد تن احکامات دي د الله جل شانو احکامات پورا کې عمل په وکې او زب استاسو عهد پورا کم ان دای بدله به تاسو درکما. مقصود دلته دار چې په نبی رسول الله باندې ایمان وروړي او د نبی رسول الله تابعداري وکې او عمل وکې نو الله جل شانو به تاسو له جزا درکې خپل بدله به درکې. پر دې خبره نه تعبیر په عهد باندې وکړو وی اوفو بعهدی عهد پورا کې. یو ناشنا نقطه پکې ابن عاشور لیکي چې قرآن کریم داونه چې اوفو پورا کې تاسو د الله تعالی احکامات او اوامر پورا کې او د نواهیو نه ځانو ساتي دا وته نو وی عهد پورا کې. وی عهد وتذکوي چې په تورات کې د عهد لفظ ډیر زیات راغلی دی. نو دې د عهد لفظ خپې جندو چې عهد ستوي لیکيږي وی هغه عهد پورا کې چې کوم په تورات کې بار بار راغلی دی. په تورات کې د الله تعالی وصیتونه او احکامات ډیرو وصایا وصیتونه او احکامات پکې ډیرو او د عین بدی تعبیر په عهد سره کو. نو قران کریم یې اکه چې تاسو یې خپې جنې او تاسو غوونه د عین مانوس ته تاسو بار بار اورېدلې دي هغه پورا کړئ. بعهدی عهد زما نو اوف بعهدکم عهد بسنګ پورا کړئ بالایمان والطاعت په نبی علیہ السلام باندې ایمان درلو د هغې اطاعت وکړئ نو اوف بعهدکم زه به پوره کړم هغه ستاسو عهد. دا ایفای عهد د دین درجات دي. کم از کم ایفای عهد دا دی چې هر انسان کلمه د شهادت وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا د ایفای عهد کم از کم درجه ده. د دین لاندې درجه بل نشته چې هر انسان د کلمې د الفاظ په دې جو باندې وایي دا کم از کم درجه ده. او بیا دې درجات دي چې دې کلمې د لاندې خپل زندگی تیرولو احکامات پورا کولو اوامر پورا کولو او د نواهیو نه ځان ساتلو دا بیا ځان له درجات دي. هر انسان ته حکم دی چې خپل عهد پورا کا. نبی به خپل عهد پورا کی او د خپل شان مطابق د الله بندگی وکي. صحابي د خپل شان مطابق او بل امتی به د خپل شان مطابق. د دین هیڅ څوک مستثنا نشته دی. د یو امی انسان نواله تر یو عالم نه عالمه پورې او تر یو نبی پورې ار یو خپل عهد پورا کیبا. دلته کې د عهد نه مراد څه شی دی چې الله جل شانه دی بنی اسرائیل ته چې د الله تعالی عهد پورا کړي. دی باره کې سلور قول دي. یو مشهور قول هدار چې د عهد د الستو دی هغه په ازل کې الله جل شانه چې تمام انسانانو نه الله تعالی وعده غسته ده. الله جل شانو خپل تعارف کو تمام انسانانو ته او په تمام انسانانو کې الله تعالی عقل او علم واچو په تمام ارواحو کې. او بیا الله جل خپل تعارف دیته کو چې څوک ما کم ذات ما او تاسو خالق ما او بیا دیته چې تاسو رب یم او کنا نو ټول وی چې ته مونږ رب یې. دا اقرار زبردستی سره نه دی غستی شوی او مجبورا نه دی غستی شوی.
هر انسان کې الله تعالی عقل او دومره علم او فهم چې په دې خبره باندې پوه شو چې ردی مطلب څه دی او دا د ما څه تقاضا کیږي او ما څه جواب ورکول پکار دی. نو خب هر انسان په اختیار او په اراده سره هغه جواب ورکړي چې او ته زمونږ رب یې. او بیا دې ته دویم وعده دا واغستې شو ټول انسانان نه چې تاسو به زما اطاعت کوئ، زما احکامات به منئ. دا عهد تمام انسانانو کړی دی. دا عهد یاد دهانی ده چې کوم تاسو په ازل کې کړی دی، نو د هغې پوروالې وکئ. نو چې تاسو پوروالې وکئ زه به د هغې تاسو له بدله درکوم چې جنت دی. او یادا چې د عهد نه مراد دا مخکې چې تیر شو مخکې آیت کې قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. آدم علیہ السلام او بیبي حوا چې دنیا ته راتللو هغه دوران کې دواړو ته ویلی شو، نو صرف هغه دواړه مخاطب نه دي، تمام انسانان دي. د آدم علیہ السلام اولاد دی چې دنیا ته روان یې، ستاسو د اولاد دپاره دا حکم دی چې زما هدایت درغی او هدایت نبیم دی او هدایت کتاب هم دی. چا چې ردی تابعداري وکړه هغه باندې څه خوف وغیره نشته دی، او که چا انکار وکړو نو اور دی ورته. نو دا یو عهد دی پخته د آدم علیه السلام او بیبي حوا او دغه تمام اولاد نه. هغې طرف ته اشاره ده چې دا عهد پوره کړئ. او دریم کول دا دی چې د عهد نه مرادو هغه د سورې آل عمران په آخره کې د درېمې سپارې په آخره کې دې ذکر دی ولقد اذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله جل شانه تمام انبیاء کرامنا دا عهدم التک غستشره الست سرخوا کې الت دا عهد غستشره. الله تعالی تمام انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دا عهد واغستو. هر نبی ته ویل شو چې اے نبی علیہ السلام کستا په موجودګۍ کې بل نبی راغی نو ته به د هغې نبی تصدیق کې او دا رستنی نبی به د مخکني نبی تصدیق وکړي. که په یوه زمانه کې 2 3 4 انبیاء کرام موجود دي نو هر یو نبی به د بل نبی تصدیق کړي چې دا نبی رښتینی دی. دا به نه چې دې پسې پوهېږي دې لا ورغه اوس راغی دې لا څه خبر، دا به نه وي. هر یو نبی به د بل نبی تصدیق وکړي چې دا رښتینی د الله نبی دی او دا خبره ومنئ. او دې دوران کې که چېرې اخرني نبی راغی نو د هغه به هم تاسو تصدیق کوئ او د هغه به تاسو مدد کوئ. نو ټولو په دې خبره لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو به هغه باندې ایمان هم راوړئ او د هغه به مدد هم کوئ. نو ټولو وایي چې موږ به داسې کوو. نو دا عهد د انبیاء کرامو نه هم اخیستی شوی دی او د انبیاء کرامو په واسطې سره د هغوی د امتونو نه هم اخیستی شوی دی چې هر یو نبی امت چیرې هغوی به هم دقه شانتي کي به. د دې وجې نه موسی علیه السلام نبی علیه السلام وفرمایلو لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. وی که موسی علیه السلام دی وخت کې ژوندی وی، عمر رضی الله عنه د تورات یو نسخه راوړې یو پاڼه جی څونه ښکلې ښکلې خبرې دي پکې، او نبی علیه الصلاة والسلام غوسه او رنګ سور شو، مخ مبارک سور شو د غوسې نه، او عمر رضی الله عنه هغه پاڼه اړي راړي څونه ښکلې ښکلې خبرې دي پکې. او دیکھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر ته اکبر وګوره د نبی علیہ السلام څه کیفیت دی. بس هغه چوکتل نه پوه شو نو فورن وی چې جی رضینا بالله ربنا بالاسلام دین و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. نبی علیہ السلام فرمایلو چې آیا قرآن ستاسو لپاره کافی نه دی ولیسو؟ او بیا فرمایل لو کان موسی حیا، وی د موسی علیہ السلام بذات خود دی وخت کې ژوندی وی وسو نو لما وسعه الا اتباعی، هغه د پاره هم نور څه گنجائش نو، صرف او صرف زما تابعداري به کوله. یعنی هغه هم د تورات باندې عمل نکو، نه د تورات تعلیمات به خلکو ته بیانول، هغه هم زما باندې ایمان نوړو او زما د کتاب تبلیغ به کو. د دوی یعنی عیسی علیه السلام چې راشي اخره کې اب د انجیل شریف اگر چې حافظ به د انجیل شریفو، ولیکن اب د انجیل شریف تبلیغ نه کی خلکو ته، نه به احکامات خلکو ته بیانی، هغه هم د قرآن کریم د قوانینو د احکاماتو مطابق تبلیغ وکي، دی مطابق به چلیږي. به یادا حد دی او یادا چې دین مرادو
د اهل کتاب د علماو نه عهد اغستې شوی دی، وعده اغستې شوی ده. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه. الله جل شانه د اهل کتاب او د علماو نه دا وعده اغستې را چې تاسو به د الله د کتابو بیان کوئ، تورات شریف کې چې کوم احکامات او بیانوي، او دا ولا تکتمونه پټوي به نه. او په تورات شریف کې د نبی علیہ السلام تذکرې شته او د قرآن کریم تذکرې شته دی، او هغه صفات او هغه تذکرې تاسو په نبی علیہ السلام کې من وعن اوموندلې. نو اوس دا خبره پټوي ما خلکو ته ووایې، ذمہ داریم ده په خپل ایمان راوړی او خلکو ته وایي چې دا آخري نبی دی او کم صفات چې د په تورات کې هغه موږ ته معلوم شو دا دی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته خو هېڅ شک و شبهه ونه شوه د نبی علیہ السلام پیژنګلو کې. هغه وایي چې ما څنګه نبی علیہ السلام ولیدو به دا اک نبی دی. سلمان فارسی رضی الله عنه چې د ایران اوسیدونکی دی، ایرانی ژبه ول ورځي، د ایران کتابونه ول ورځي، د تورات کتاب ورته یاد او انجیل شریف ورته یاد دی، بلا راهبانو سره ملو شوی دی او راغلی او نبی علیہ السلام کې تمام کمالات او صفات موندلي، ایمان راوړی دی. عدی ابن حاتم ته خو څه اشکال ونه شو، تاسو ته ولې اشکال کیږي؟ په ده باندې ایمان نوړی. او څلورم قول دا دی چې د عهد نه مراد په شپږمه سپاره کې سورې مائده کې دی ولقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ولقد اخذ الله ميثاق النبيين. الله تعالی دو میثاق بنی اسرائیل او بعثنا منهم 12 نقیبا. الله تعالی د بنی اسرائیلونه د عهد اغستو. اصل کې چې کله فرعون بنی اسرائیل نجات وموندو او دی د بحیره کلزم نه وړېدلو او دی موسی علیہ السلام ته چې موږ کتاب پکار دی، قوانین پکار دی، الله تعالی تورات شریف دی لورکو. په تورات کې دا قانون دی ته بیان شو. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الله تعالی د بنی اسرائیلونه د موسی علیہ السلام په ذریعه سره دا وعده واغسته او د دې 12 سرداران مقرر کو. دي ته ویل شو لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزکاة وآمنتم برسولي. کتاسو منز لئن اقمتم الصلاة کمنزم قائم کو، زکاتم ورکو، وآمنتم برسولي او دما په انبیاء باندې ایمان نوړو، واقرضتم الله قرضا حسنا او الله ته قرض حسن ورکه، لو کفرن عنکم سیئاتکم لو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. تاسو گناهونه به معاف کما او تاسو به جنتونو ته داخل کما. نو په دې عهد کې دا ویل شي وامنتم برسولی، کتاو زما په انبیاء باندې ایمان وروړې نو دا نبی علیہ السلام په دغه انبیاء کې شامل دی. نو په دغه باندې ایمان وروړې او تاسو د دو عذرتموهم د دې مدد وکړئ، تاسو الله تعالی به تاسو سره خپل وعده پوره کړي، جنت بدر کړي. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص زمانہ فرهبون پس تاسو یریږئ. وَإِيَّايَ ارْهَبُوا او خاص زمانہ تاسو یریږئ. فرهبون ان کنتم راهبین فرهبونی، کچره تاسو یریدون کې بیا زمانہ یریږئ. یعنی یره صرف او صرف زمانہ پکار ده. دیوته یو ناشنا هغه تنبیه وکړه چې تاسو سره خدا یره ده چې تر اوسه پورې مونږ خلکو ته نور څه ویلي دي او یا خلک مونږ له په دې خبرو باندې نظراني راکړي، تحفې تحایف راکړي او مونږ د خلکو نه پیسې راغونډو او مشري ده. که مونږ په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو نو مشري به ختم شي او هغه تحفې تحایف به بند شي، نظراني به ختم شي او خلک چې تر اوسه پورې مسوي اوس څه وایي. د دې ټولو خبرو یره پریزه، ملامتیا پریزه، خاص زمانه پسو یریږي. خلق بتاو څه ملامت کی او خلق بتاو باندې څه بندش راولي. زمانه یریږي زبار صدر کم تعالی رهبت خوف مع التحرس توي یره بکې خدان به ډیر خبرونه ساتي مو. یعنی کم کوتاهی چې تاسو تر اوسه پورې کړی دا او کم ادایګي نه را کړی نو دا غي نو اوس یریږي. هغه کوتاهی ختمه کې، هغه احکامات پوره کې، ایمان راوړې، دا یره ده. فرهبون پس زمانه یرو کې او د بل چا یره پړه کې مراولې. ای زامنو د یعقوب علیہ السلام یاد کې تاسو زما نعمتونه چې ما انعام کړو په تاسو باندې او پوره کې تاسو عهد زما پوره وکم ځه تاسو او خاص زمانہ پس تاسو یریږئ. بسم الله الرحمن الرحیم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اے زامنو دا یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمتی اللتی نعمتنا زما هغا انعمت علیکم چما انعام کردے پتا سبان دے و اوفو او تاسو پورکے بعہدی عہد زما اوف بعہدکم پوربکم عہستاسو و ایای فرحبون او خاص زمانہ پستاسو یریگے. دا دې زینا خطاب خصوصی دے د یعقوب علیہ السلام اولاد تا. د قرآن کریم دا انداز دے چې کله خطاب عمومی کی او کله خطاب خصوصی. خطاب عمومی دورو کو مخ کی پیا ایھا الناس سرو کو تمام انسانانو تا چغار سوک دی، او کله کله قرآن کریم خطاب خصوصیم کی خاص خلق مخاطب کی. لکه قرآن کریم کله کله صرف مومنان مخاطب کی نو یا ایھا الذین آمنو، او کله کله یا نساء النبی اے د نبی علیہ السلام بیبیانو، او کله کله وی چې یا بنی اسرائیل، او کله یا اهل الکتاب. دا د قرآن کریم مختلف اندازونه دي. په مکه مکرمه کې یهود و نصارانو صرف مشرکین مکہ و، دیو جنا قرآن کریم مشرکین مکہ مخاطب کولو. نبی علیہ السلام چې کله مدینی منوری ته تشریف روړو، د مدینی منوری خپل آبادی هغه اوس او خزرجو، دا مشرکانو. دا بیا انصار شو. اوس او خزرج والا چې مسلمانان شو دی ته انصار ویل کیږي. د دین علاوه د مدینی منورې نه بارو خو نږدې وته د یهودو درې قبیلې آبادې وې، بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قینوقاع. دا درې واړه د یهودو قبیلې وې. او د مدینی منورې نه بار بیا مختلف خلک آبادو، چونکه د نبی علیہ السلام واسطه بیا د مدینی منورې خلکو سره وه، یهودو سره وه او د مدینی خپلو خلکو سره وه. نو نبی علیہ السلام دیلم دعوت ورکو. قرآن کریم دغه یهود مخاطب کړو او دیته خبر د دې د نکنه شروع کړ د یعقوب علیہ السلام نه. اول په الله تعالی خپل احسانات ذکر کی چې تاسو په مشرانو باندې پلارانو باندې الله تعالی کوم کوم احسانات کړو، انعامات کړو، دا غي ذکر وته کی. بیا ور دي هغه خرابې ذکر کی چې کومه خرابې پدې کې وي په بنی اسرائیل کې، او یاد دهانی وته کی چې د الله نعمتونه رایات کې او درایادولو تقاضا دار چې تاسو د الله حکمونه ومنئ، او یو حکم دار چې ردی نبی آخر الزمان تابعداریو کې د باندې ایمان نوړي. ځکه تاسو بنیاد یې. د مدینی منورې نه غیر چاپیر چې کوم اهل کتاب دي، لکه څه په یمن کې دي، او څه مصر کې، څه ملک شام کې، او څه په نور علاقو کې ځای په ځای دي. نایو خلا نبی علیہ السلام نه دی لیدلی او نه لا ملاقات شوی دی، او تاسو نبی علیہ السلام ولیدو، نو که تاسو د نبی علیہ السلام تابعداري وکړئ او ایمان پرې راوړئ، نو نور یهود او نصارا به تاسو ته ګوري چې هغه د مدینې خپل خلک ته هغې نبی علیہ السلام ښه پیژني، نو هغې به ایمان راوړي. او که تاسو ایمان راوړئ، تاسو به مثال شئ، نمونه به شئ د هغې دپاره، نو هغې به بیا په نبی علیہ السلام ایمان نه راوړي. د دې وجې نه ستاسو دا ایمان راوړل ضروري دي. بنی اسرائیل اصل کې د یعقوب علیہ السلام اولاد ته ویل کېږي. ابراهیم علیہ السلام پیدا شو په عراق کې. عراق نه هجرت وکړو لړ ملک شام ته. ملک شام هغه زمانه کې بلکې تر نبی علیہ السلام تر زمانی پورې ملک شام دی موجوده شام ته صرف نه وي، دا اردن، کنعان او فلسطین او دا موجوده شام دی تمام علاقو ته شام ویل کېدو. ابراهیم علیہ السلام لومبنی بی بی ساره رضی الله تعالی عنها ده.
د دین د ابراهیم علیه السلام اولاد نو. په مصر کې بادشاہ سره ملاقات شو. هغه بادشاہ ساره رضی الله تعالی عنها ته خپل وینځه یا خپل لوري ورکړه، دواړه کول دي. دا هاجر چې دا چې موږ ته بیبي هاجره وایو، دا د کې د هاجر دا اصل کې آجرو، نو دا حمزه په ها سره بدل شو نو هاجر شو. دا د بادشاہ لور وا او یې وینځه وا. د ساره رضی الله تعالی عنها ته ورکړه، هدیه کړه وته. او ساره رضی الله عنها دغه هاجر چې دغه ابراهیم علیه السلام ته هبه او هدیه کړه. یو ته زمانه سیم اولاد نشته، الله پاک تعالی دین اولاد درکې. دی اړه ملک شام ته. ملک شام کې ام هاجر چې دا هاجر دا د امید نشوه، د ساره رضی الله عنها سره فطری او طبيعي طور هغه رقابت پیدا شو، بدزن شي یو بلنا. چې کله د ام هاجر نه لومبني اولاد پیدا شو، دا نوم اسماعیل دا ابراهیم علیه السلام لومبني اولاد دی. هغه خبرې ترې خپلو کې شروع شوې. دا د وجنه ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې بیبي هاجر او د هغې زوی اسماعیل دلته نه بوځه بواد غیر ذی زرع ته. فتح الباری لیکلی دی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه چې یو پیره ساره رضی الله عنها قسم وخوړو چې زه به د ام هاجر 3 اندامونه کټ کوم. او چونکې هغه مولا وه، ام هاجر پوه شوه چې دا اوس ما پریږدي نه. نو هغې اسماعیل راواغستو او د کوره راووته او غټ شال یا چولو یا پړونې هغې ځان پسې راکاږه چې زما د خپو دا نشانات روان شي، هسې نه چې ساره را پسې روځي. ابراهیم علیه السلام هم راووتو او دی را روان شو رالو دلته مکې مکرمې ته. اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجر دلته پرېښودلو او ابراهیم علیه السلام واپس لاړو. دلته اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې لوی شو. یا قبیله جرهم سره ملاقات شو، دای کې بیا واده وکړو او نسل د دې نه شروع شو. دا عرب چې دی مکی والا دا د اسماعیل علیه السلام اولاد دی. هغه سلسله یې روانه شوه. ابراهیم نبی علیہ السلام هم د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی. نو دا اسماعیلیون شو او بنی اسماعیل شو. د ابراهیم علیہ السلام دا دویمه دا بیبي چې ساره رضی الله عنها دام الله تعالی د امید نکړه. دین الله تعالی اسحاق علیہ السلام پیدا کو. د اسحاق علیہ السلام اولادو د اسحاق علیہ السلام 2 زامنو، یو عیسو سواس سره او دویم یعقوب دی. اسحاق علیہ السلام اصل کې د لوط علیہ السلام لور سره نکاح وکړو. لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د تره زوی دی. د هغه لور سره د لوط علیہ السلام 2 لورانې وې. هغه یو لور سره اسحاق علیہ السلام نکاح وکړو. نو هغه 2 ماشومان یو ځای پیدا شو. اول عیس پیدا شو سواس سره، ورپسې بیا یعقوب پیدا شو. یعقوب د عاقب نه د عاقب دی پوندې توي او د یعقوب معنا رستو راغلی، چونکې دا د عیس نه رستو راغی ورپسې راغی، ځکه ورته یعقوب ویلی شو. د اسحاق علیه السلام د 2 زامن نه یو نور اولاد نو. دا یعقوب علیه السلام ته اسرائیل هم ویل کېږي. دا اسرائیل ته ردی وجنوي چې یو پیره اسحاق علیه السلام په عبادت خانه کې ناست او خپل خاص عبادت یې کو. نو د یعقوب ته وایي چې په دروازه کې نو څوک دننه رانشي، وایي هېڅ څوک هم دننه را پرېنځي، دا زما د خاص د راز او نیاز ټیم دی. یعقوب علیه السلام د پلار ډېر تابعدار. د الله شان او الله تعالی یو فرشته راولېږله، نه د انسان په شکل کې راله. هغه دننه کمرې ته راتله، اسحاق علیه السلام له ملاقات ده. اوس یعقوب علیه السلام خو نه پېژنده چې دا فرشته ده، خو یو انسان دی. هغه وی دننه ځمه، وي د بابا جان اډر دا دی چې دننه به څوک نه را پرېږدي. هغه وی دننه ځم ملاقات کوم سره، وي بس هغه جی حکم دا دی چې دننه به څوک هم نه راځي. و دې خپلو کې لګیا دي فرشته دننه راځي او دی یې منې کي، خو هم د انسان په شکل کې ده. دې دوران کې
اسحاق علیه السلام په خپل عبادت دوران کې دا خبرې اورېدې، نه بار راووتو چې ګوري نه وپېژنده خو فرشته ده، نو ته خیر دی وي دا زوی ډېر تابعدار دی ستا د حکم، او دا خاص بنده دی او د الله پرې برګزیده دی، واقعي د خدمت خلق حق ادا کو چې تا ورته سوي وي هغه شانتې کولو. نو فرشتي ورته ووایي چې دله اسرائیل نوم کېږه. ځکه اسرائیل اسرا په عبراني ژبه کې بنده ته وي، او اسرا په عبراني ژبه کې برګزیده پسندیده چاڼ کړی شوی خاص کړی شوي ته وي، صفوتون ته هم ویل کېږي، او ایل الله تعالی ته وي دا د الله تعالی برګزیده او خاص بنده دی، دله اسرائیل نوم کېږه. او که تاسو وګورئ نو دا اسرائیل فرشتو سره لګي، جبرائیل او میکائیل او اسرافیل او اسرائیل دا ای سره لګي اسرائیل، نو دا نوم ولا فرشته کېښودو. دا نه یعقوب علیه السلام بیا په اسرائیل باندې زیات مشهور شو. د اسحاق علیه السلام چې دا دو زامنو عیس او اسرائیل، د اسحاق علیه السلام رجحان عیس ته سیوا و او د بیبي رجحان یعقوب ته سیوا و. یو پیر اسحاق علیه السلام ووی دی عیس ته چې بچې په پلانکي ټایم کې ما له خوا راشه، زه یو خاص دعا او خاص عبادت کوم او دا به د قبولیت ټایم وي، ستا لپاره زه یو خاص دعا کوم، نه هغه ټایم به ما له راشي. دا خبرې بیبي اورېده. د بیبي مینه یعقوب سره سیوا وه، نه هغه یعقوب علیه السلام ته د عیس جامې واچولې، او په اکه ټایم کې عیس یعقوب علیه السلام یې ولېږو او ته یې تللی شي چې تا ته هغه خاصه دعا وکړي. اسحاق علیه السلام خو په خاص مراقبه کې دعاګانو کې او دې کې یعقوب علیه السلام را کېناستو، او اسحاق علیه السلام دعا وکړه چې الله د نبوت دا سلسله دا رده په اولاد کې جاری کړي. بس هغه یو ټایم قبول شو دعا. لږ ساعت بس عیس راغی وایي ما ته دعا وکړه. اسحاق علیه السلام ما دعا وختي وکړه، وایي زه خو چې اوس رالم. بیا تحقیق حال وشو، نه خو دغه شان چل شو. اسحاق علیه السلام وایي چې تا اوس بله دعا کوم چې سلطنت او حکومت دا الله تعالی ستا په اولاد کې جاری کړي. د دې وجې بني اسرائیلو کې دا سلطنت چې راغلی دی، حکومت دا بیا د عیس په اولاد کې راغلی دی، او د یعقوب علیه السلام په اولاد کې د انبیاء کرامو دا سلسله شروع شوه. چې کله اسحاق علیه السلام وفات شو، نو د عیس او یعقوب علیه السلام سره هغه توتو مې شروع شو. د اسحاق علیه السلام په ټول مال باندې هغه قبضه وکړه. نو دی بیبي مورې یعقوب علیه السلام خپلو ماماګانو لایان له ولېږو. لایان د لوط علیه السلام زوی دی، هغوی ښه مالدار و خالص و، هغه له ولېږو. یعقوب علیه السلام دلته راغی، لایان ته خپل د مورو او د رور ټول واقعات بیان کړو، ډېر خوشحاله شو. لایان بلا لورانې وي، دله لور په نکاح باندې ورکړه. دای نه د یعقوب علیه السلام 4 زامن پیدا شو، هغه وفات شوه. بیا وله بلې لور په نکاح ورکړه، دای نه 2 زامن پیدا شو، او یو لور یې هغه وفات شوه. بیا 3مه بیبي وله په نکاح ورکړه لورو، دای نه 2 زامن پیدا شو. بیا 4مه هغې نه بیا 2 زامن پیدا شو، او بیا 5مه 12 زامن د یعقوب علیه السلام شو. د یعقوب علیه السلام په زامنو کې صرف یو نبی جوړ شو، یوسف علیه السلام. او د یوسف علیه السلام لور چې د رحمت بیبي د هغې بیا ایوب علیه السلام سره نکاح وشو. د یوسف علیه السلام نه 400 کاله بعدو حتی 12 زامن چې دا 12 قبایل شو، بني اسرائیل د دې نه شروع شو. دا نبوت د دې په سلسله کې حکومت دواړه روان شو. 400 کاله بعد بیا موسی علیه السلام تشریف راوړو، او د موسی علیه السلام نه دا نورم دا قوم مشهور شو. او بیا اخیرنی نبی د موسی علیه السلام نه بعد 4,000 انبیاء کرام علیهم السلام بني اسرائیلو کې رالو، او اخیرنی نبی د بني اسرائیلو دا عیسی علیه السلام. او د عیسی علیه السلام نه 600 سال بعدو
بیا نبوت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملو شو. الته د ابراهیم علیہ السلام درېمه بیبي چې کتورا دا غینم اولاد پیدا شو، بنی کتورا یې ته ویل کېږي. د ابراهیم علیہ السلام اته زامنو، دا دوه پکې مشهور شو، اسحاق او اسماعیل، او نور زیات مشهور شوي نه دي. مدین او مدائن دم د یا ابراهیم علیہ السلام زامنو، خداینا اولاد مشهور نشو، سلسله مشهور نشوله. قرآن کریم بنی اسرائیل ته خطاب کی چې الله تعالی په تاسو باندې احسانات کړی دي، تاسو له نبوت هم درکړل او حکومت او خلافت هم درکړل دي، نو تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري وکړئ. دا یهود چې کوم مدینه منوره کې آبادو، دی سوا کال مخکې مدینې ته راغلو، هلته بخت نصر دی باندې حملې وکړې، دی تس نس کړو. بیا د روم یو بادشاه و، هغه راغی هیرودوس، هغه په دی باندې حمله وکړه، نو دا بني اسرائیل تس نس کړو. نو څه قبایل دلته کې مدینې ته رالو، او څه قبایل هلته کې یمن ته لاړلو، او څه یو خاصه عراق ته، او سالته ملک شام کې ځای په ځای باندې شو. د دې په کتابونو کې دا خبره لیکلې وه چې نبی آخر الزمان برازي، او داغه علامات داري چې په داسې علاقه کې بل چلته کې به د کجورو ونې زیاتې وي، او په داسې ځای کې وي چې د هغې دو طرفونو ته میدان دی، او هغه میدان کې به تور کاڼي وي، ایته حره ویل کېږي. حره هغه میدان ته وي چې هلته کې واړه واړه تور کاڼي وي، گویا کې دا کاڼي په اور سوځېدلي دي. او دا علامتونه مدینه منوره کې وو. په دغه سلسله کې دا درې قبیلې مدینې ته راغلې وې چې نبی آخر الزمان براشي، نا به زمونږ مدد کې تعاون وکړي، چونکې دې ډېر زیات خراب شوي وو، یعنې سلطنت او حکومت د بني اسرائیلو نه بالکل ختم شوی وو. صرف دغه تعلیمات د نبوت و سره څه موجود وو، تورات شریف و سره و، لیکن هم کامل نو، پوره نو. اوس که د عیسی علیہ السلام قوم دی او که د موسی علیہ السلام قوم دی، دې ټولو ته بني اسرائیل هم ویل کېږي، او دې ټولو ته اهل کتاب هم ویل کېږي. دا بني اسرائیل هم دی او دا اهل کتاب هم دی. اهل کتاب ذکر چې دواړو سره کتابونه دي. یهودو دا د موسی علیہ السلام په قوم باندې مشهور شو، او نصارا د عیسی علیہ السلام په قوم باندې مشهور شو. ویا که دا یو برانچ دی، نصارا د یهودو نه جدا شو. نو دواړو ته اهل کتاب ویل کېږي، او دواړو ته بني اسرائیل هم ویل کېږي. قرآن کریم دواړو ته خطاب کی په بني اسرائیل سره. فرمای یا بني اسرائیل، بني دا سره کې بنینو جمع د ابنون دا، زامنو ته ویل کېږي. نو اضافت شنو بني اسرائیل، اے زامنو د یعقوب علیہ السلام. او صرف زامن نه دی مراد، ټول مراد دی، که زنانه دی او که نارینه او که ماشومان او که لوی دی. نو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یا اے زامنو د یعقوب علیہ السلام. په دې رکوع کې اجمالی بیان دی د الله د نعمتونو، او ورپسې بیا تقریبا نیمه سپاره به تفصیلی بیان کی. اذکروا یاد کے نعمتی اللتی، دا بنی اسرائیل ہوئے، دیکھ دیتا یو قسم یاد دہانی ورکول دی. لکه یو سڑے دیو عالم زوی دے، نتا دا عالم دا زوی تا یبن العالم، اے دا عالم زویا اطلب العلم، علم ازدکا، ستاکار علم حاصلول دی. یا یبن الشجاع، اے دا بہادر زویا بہادری کوا. نو اے د یعقوب علیہ السلام اولادا، څنګه چې یعقوب علیہ السلام تابعدارو د خپل رب، او څنګه چې توحید والو، دا شان تاسو هم شئ. څنګه چې هغه الله پسندیده و، تاسو هم پسندیده شئ. نو پسندیده به څنګه جوړیږي؟ یعقوب علیہ السلام کې بل څه صفت و، خو د الله تابعدارو که نه، حکم یې منلو، تاسو هم د الله حکمونه ومنئ، او د نبی علیہ السلام تابعداري وکړئ، نو تاسو به هم هغه شان پسندیده شئ. اذکروا یاد کې، اذکروا یاد کې، یادول دا نه چې په ژبه باندې وایي چې ذکر شروع کړئ. یادول نه مراد پای باندې غور او فکر وکړئ، استحضار وکړئ،
هغه نعمتونه را مهیته کې، هغه نعمتونه مهیته کې او د هغې تقاضا دا ده چې د الله حکمونه ومنې او یو حکم دا دی چې په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړئ. ذکر یذکر ذکرن، ذکر په ژبه باندې یادولو ته وي او ذکرا پړه کې یادولو ته وي. نعمتي التي، دا نعمت اسم جنس دی، قلیل او کثیر، لږ او ډیر ټولو ته ویل کېږي. نو نعمتي زما نعمتونه، التي ها نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې. زما نعمتونه رعایت کې، کم نعمتونه چې کم ما تاسو باندې کړي دي هغه تاسو ته معلوم دي. او الانسان عبد الاحسان، بنده د احسان سره غلام دی، د محسن غلام وي. نو چې الله تعالی کوم احسانات او انعامات په تاسو باندې هغه کړي دي دای تقاضا دارا چې تاسو د الله حکم ومنئ. دا احسانات او انعامات څه دي؟ قرآن کریم دای تفصیلی ذکر کړی دی، خاص کر شپږمه سپاره کې دا ذکر دی. اذ جعل فیکم انبیاء، الله تعالی په تاسو کې انبیاء کرام را لېږلي دي. یو نبی کافی دی، یو نبی د پورا قوم لپاره دا د فخر خبره وي. الله تعالی په تاسو کې په زرګونو انبیاء کرامو، 4000 انبیاء کرام خو د موسی علیه السلام نه پس راغلي دي. دا یعقوب علیہ السلام په خپل لوی شان والا نبی دی، موسی علیہ السلام په خپل لوی شان والا نبی دی، اسحاق علیہ السلام. نو انبیاء کرام الله تعالی په تاسو کې را لېږلي. وجعلکم ملوکا، الله تعالی تاسو کې بادشاہت او خلافت او حکومت هم تاسو له درکړو. سلیمان علیہ السلام لوی شان والا نبی دی، هغه نبی چې په تمامه دنیا باندې حکومت کړی دی او صرف په انسانانو باندې نه، انسانانو سره په جناتو باندې بادشاہتو، په حیواناتو باندې بادشاہتو او په هوا باندې بادشاہتو. داس یو شان والا نبی، داس یو سپر پاور بادشاہتو د سلیمان علیہ السلام دی چې په څلورو څیزونو باندې بادشاہي کړی، جنات او انسانانو، هواګانو او په حیواناتو باندې او په مارغانو باندې. داود علیہ السلام په خپل لوی شان والا نبیم دی او سره خلیفہ او حکومت وسره وو. دارنګه انبیاء کرام داسې وو چې هغوی صرف انبیا وو، څه پکې بادشاهانو، سموئیل علیہ السلام او شمیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. الله تعالی په تاسو کې انبیاء کرام او بادشاهان ګرځولي دي. بل دا چې 3 آسمانی کتابونه، که زبور شریف ته او که انجیل شریف ته او که تورات شریف ته، 3 غټ کتابونه الله تعالی په تاسو کې په بنی اسرائیلو کې دي. دارنګه صحیفه الله تعالی تاسو انبیاء کرام له درکړې وي او یو وسیع سلطنت او یو وسیع حکومت الله پاک تاسو له درکړې دی. یو لوی ظالم چې فرعون دی هغه نه الله تعالی تاسو له نجات درکړې دی او نور چې کوم انعامات منو سلوا وغیرہ او د کانی نوبر او باسلو دا ذکر خوراوه ځان له نور خبرې دي. الله تعالی تاسو له په هر زمانه کې اولې شان درکړې دی. کله چې قران کریم نازل د مدینه منوره کې هم د بنی اسرائیل لوی شان وو. دا 3 قبیلې چې وي دی مالدارو مو، سرمایه‌دارو مو او دی مذهبي پېشواګانو مو. د اوس او د خزرج فیصله بدی کولی کدا مذهبي خلکو او دارنګ دا مالدارو سرمایه‌دارو مو دی به قرضونه ورکول خلکو له. دا د مدینی خلک د دې قرضداري وو، دیو په حکومت کو. یو قسمو مشهور بازار بنو کینوکا او مدینه منوره کې دا مشهور بازارو او بنو کینوکا بازار د يهودو. دغه کینوکا دا د يهودو قبیله ده. نو په هر اعتبار سره تاسو مدینه کې مغوره خلک وې، مذهبي پېشوایان یې تاسو او په هر دور کې دا ټول نعمت رعایت کې او دای تقاضا دره چې د الله تعالی د نبی تابعداریو کې ایمان پر وړي. انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې او کړي مې کوم در باندې مو چې تاسو رعایت کې او عمل کې الله تعالی په نعمتونو کې مزید اضافه وکړي. دومره کافی دی. اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کړئ نعمتونه زما هغه چې ما انعام کړو په تاسو باندې او پوره کې عهد زما پوره به کوم عهد تاسو او خاص زمانہ پس تاسو یریږئ.